أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني بعثت إلى الأسود والأحمر وقال عليه الصلاة والسلام إن الله بعثني كافة للناس رحمة فعدوا عني أو كما قال عليه الصلاة والسلام زمان محترم اللہ رب العزت منگو تاسبان بے پناہ احسانات دی بے پناہ دا اللہ دا طرف کرم دے رحم دے اور انسان ہر وقت دا اللہ پا نعمتنوں کی ڈوب دے قرآن کے اللہ فرمائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے زما بندگانانو که تاسو زما نعمتونه احسانات شمیرلو غواړئ نو تاسو شمیرودی نشئ دومره احسانات مې در باندې کړي اوس احسانات د ټولو نه لوی احسان چې هغه موږ او تاسو ته الله رب العزت د ایمان دولت نصیب کړی ایمان دولت دا الله رب العزت په عربونو کربونو انسانانو کې دا بعضې خلکو ته الله پاک نصیب کوي موږ تاسو ګورو په دې وخت کې په دنیا کې 100 اربه انسانان دي او په هغه عربونو انسانانو کې څومره اربه خلک دي چې الله د سره پیژني نه او څومره عربه انسانان دي چې الله پیژني سره د پیژنګلونو د الله د ذات سره شرک کوي دا الله د ذات نه انکار کوي الله سره شریک جوړوي او څومره عربونو انسانان دي چې هغې وایي دا کائنات دا په خپله چلیږي خود به خود چلیږي دا شپه او ورځ په خپله یو بل پسې راځي دا ځمکه اسمان یو ماده وه او پټاو شوه اوښلې دا اسمان بره لاړو ځمکه لاندې راغله غرونه منجمد شو او سمندرونو نظام په خپله چلیږي د شجر او د حجر د ونو د بوټو د جنګلاتو دا نظام په خپله چلیږي د یو کثیر تعداد کې داسې انسانان شته الان کې یو شاعر وایي هیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد هیچ خنجر آهن تیزیں نشد چې یو شیز خپله په وجود کې نه دی راغلی او یو چاړه تیزونکي نه بغیر نه تیزیږي چې څو پورې هغه تیزولو والا څوک وي نه نو چې یو چاړه نه تیزیږي نو دا کائنات به څنګه چلیږي د چا د چلونکي نه بغیر او دا په یو لاره باندې اوښ تیر شي یا ګډې بیزې تېرې شي او هغه پچي وکړي نو هغه په دې باندې دلیل دی چې دې باندې اوښ تللی دی په دې لاره باندې میخه تللی ده غوا تللی ده بیزې تللی دی نو هغه په هغې باندې دلالت کوي دکه شان دا ټول کائنات چې یو تار کې چلی یو نظام کې چلی جمع په خپل وخت راځي اوړی په خپل وخت راځي ژمي کې شپې اوږدې شي اوړي کې ورځې چې کوم دی اوږدې شي ګرمي شي یخني شي بعضې ملکونو کې مختلف حالات خو یو نظام الله پاک مقرر کړی دی د لیل او د نهار نو آیا دا نظام خود به خود چلیږي آجی بعضې سیندانان خو د الله د ذات انکار کو بعضې سیندانان داسې مو چې د هغې دا یقین و چې دا نظام څوک چلی خو د الله ذات ته رسۍ نه کېده چې دا نظام څوک چلی د الله تعارف نه د الله د ذاتیالي پېژنګلنه نه وه الله ته رسۍ نه کېده چې الله رب العزت څوک دی زما محترمو بیا په هغه ربونو انسانانو کې مونږ او تاسو ته الله رب العزت د ایمان دولت نصیب کړی دی دا ډېر د الله دا خو د قیامت په ورځ چې کله الله رب العزت اعلان وفرمایي چې هر هغه کس د جهنم نه روباسئ چا چې یو ظلم لا اله الا الله ویلی وي او هر هغه کس د جهنم نه روباسئ د چا پړه کې چې د ذرې برابر ایمان وي او هر هغه کس د جهنم نه روباسئ چې په څه موقع کې زمانه یېرېدلی او بعض جهنمیان ایمان والا چې هغې کله
جهنم کې وای نو دا کافران بدی ته تانه ور کوي پیغور به ور کوي چې موږ کافرانو نو تاسو دلته کې څه کوئ تاسو په دنیا کې د الله ذات منو دو د الله عبادت هم کو نو تاسو دلته کې څنګه راغلي دې خبره باندې به الله رب العزت هغه رحم ته جوش راځي او دا خلک به بیا د جهنم نه روبس بیا به د دې په تندو باندې یو ټکی لیکلی شوی وي چې دا خلک د جهنم نه آزاد کړل شوی دي نو جنت ته راغلي نو بیا به دې په دې باندې خپه یو خلک به ورته وایي چې تاسو خو جهنم نه راغلي نو بیا به دې الله ته زاری کوي چې الله زموږ نه دا ټکی مخوا کړي نو بیا به الله رب العزت په خپل رحم او په فضل باندې به د دې د تندو نه نشان عمران کړي زما محترم ډېر احسانات دي د الله رب العزت بهشبها احسانات دي د الله رب العزت موږ او تاسو باندې چې موږ او تاسو شمار مې نه کړلی شو چې څومره احسانات په خپل وجود کې که موږ او تاسو وګورو د سر نه والا خپو پورې زمونږ څومره موږ او تاسو د الله په نعمتونو کې یو د چا چې ګردې خراب وي او په ډایلیسس باندې وي هغه په هفته کې 2 پیری ډایلیسس کوي او یو پیره باندې سرکاري طور سره او پرایویټ 10,000 روپے په یو ډایلیسس باندې ورکوي د هفته کې 60,000 روپے چې کم دی په 2 ډایلیسس باندې ورکوي او زمونږ دا وجود هر وخت لګیا دی ګردې او زمونږ مفت ډایلیسس کوي مفت او بچ کم دی هغه فلټر کیږي او هغه فضلات بار توزیع او غذاګان جسم کې تقسیمیږي په خوبینه کې غړيږي زما محترم دا څومره لوی نعمت اج زمونږ او تاسو یو انسان اتیا کال عمر دی او دړوالي چې بنچي کنه نو بیا ورته په لکونو روپے باندې بدلای او زما محترم فری الله رب العزت د بچپن نه د پیدایش نه دا والونه د تلګولي او فری ورته لګولي دراتیو کالو پوری د سلو کالو پوری بلکې مړم شي دنیا نم لاړ شي خو د دې چارج ور پسې ناراض دسترو زما محترم او زموږ تاسو چې اپریشن څومره چارج زموږ نه اخلي مونږ ته الله په داستر کې راکړي نظر څومره تیز دی چې مونږ ته په دزمه کې آسمان ښکاری مونږ ته په دزمه کې نسپوږمۍ ښکاری مونږ ته په دزمه کې نور ښکاری مونږ ته په دزمه کې نستوري ښکاری تور په وینو سپین په وینو اجي او چې دې کې لږ معمولی فرق راشي بیا موږ نه څومره پیسو سره دا دې اپریشن کې او دغه شان د جسم هر اندام د دماغ وګورئ کنه سټ سکن معمولی جټکا انسان وخوري معمولی غزار وخوري دا څومره نری تارونه الله رب العزت دې دماغو کې ګرځولې په دې سترګو کې الله پاک څومره کیمرې فټ کړې دي څومره رګونه پکې کوس کړې دي خپه دې جبه کې الله رب العزت څومره خانه پیدا کړې مونږ تاسو چې خوراک کو کنه جی ورځ موږ تاسو دا خوراک چې لاس خوراک لوړو هغه مرته پته لګي چې ګرم دی که یخ دی اجي چې بیا خپل کې اچو جبه مرته وای چې یخ دی که ګرم دی اجي چې پوز ته هغه وګمزي هغه مرته وای چې دا سوړ دی که خراب دی قسم دی هغه مرته حل وای لیبارټری په شکل کې الله پاک دا یو نظام چلولې بیا د فرشتي خدمت لپاره مقرر دی یاله د حفاظت جوړ شم کده هلاکت د نقصان غینم تپوس کیږي او بیا زما محترم واغه یو نوړې چې یو شاعر وای ابر بادو محو خورشید و فلک درکارن تا دنانه بکفاری په غفلت نه خوري ته چې دا یو نوړې خوري نو دا داسې په غفلت سره مخرا په دې یو نوړې باندې د کائنات څومره نقشې او څومره مشینګریان استعمال شوي څومره نعمتونه په دې کې کارآمد دي غنم مسلمانو پخېږي اجي څومره په زمیدار خواري کوي زمیدار غنم واچي په پټي کې او اول او خورو کې پټي واړي پټي برابر کې بیا وکړي ویشني بیا الله رب العزت فرشتي را لېږي د هغه د حفاظت د پاره د هغه د سید کولو د پاره بیا هغه فرشتي په هغه یو دانه باندې مقرر وي د الله رب العزت بهشبها فرشتي دي به لا تعداد فرشتي چې یو د باران قطرې سره یو فرشته راځي د قیامت پورې دا فرشتي نمبر بیا نه راځي د انسان په وګو باندې هر 24 غنټې کې 2 فرشتي ډیوټي کوي د قیامت پورې هغه فرشتي بیا نه راځي د هر انسان خپل کرامن کاتبین د مرګ قبر کې سوال جواب فرشتي د قیامت پورې د هغه فرشتو نمبر بیا نه راځي ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8
دا الله دا عرش چتون کی فرشتے کرامن بررا دا بررا یو ولازه دا هغه فرشتے لا تعداد فرشتے الله پاک پیدا کړی نو دا یو فرشتہ راځي بیا ټیکي او بیا غي باندې مقرریږي او دا خوراک پدې باندې نور استعماليږي پدې باندې بیا مشینګریان زموږ استاد استعماليږي بیا پدې باندې اور استعماليږي پدې کې اوسپنه استعماليږي او پدې کې ډېر داسې مشینګریان استعماليږي او د هر څه نه پس چې کله بیا زموږ په درستخان باندې راځي او موږ استاد مخې ته راځي او موږ تاسو یو خرو نو موږ تاسو ته شاعر وایي چې ابر بادو مخ خورشید و فلک درکارن تا تو نانه بکفاری بغفلت نخوري دا ته چې دا یو نوړې خلکیا چې او غفلت سره خوري دا غفلت سره مخوره دی باندې کائنات ډېرې نقشې استعمال شوي زما محترم دا ټول زموږ د پاره نعمتونه دي کنه او ځکه الله فرمایي زما د نعمتونو ذکر هم کوي زما د نعمتونو شکر هم ادا کوي او وعما بنعمت ربک فحدث الله پاک یو نعمت درکړي دی نو د هغه شکر ادا کوا د هغه د شکریا په تور باندې ذکر هم کوا چې ما ته الله پاک حلال مال را کړی دی ما ته الله نیک اولاد را کړی دی ما ته الله پاک نیک حلال رزق را کړی دی نو د هغه ذکر هم الله فرمایي په الفاظ سره کوا نو زبې سکو مل ان شکرتم لازیدنکم زبې درته بیا غ نعمت زیات مو چخلوي پوری دی مګي آی ستا کور کې رزق شتا بچی دې شتا نور د نعمتونه او سبق کېږي او سبق کوو اجي حالات خراب دیو نو استاد خپل باندې ناشکری الفاظ زما محترم دا الله رب العزت تا ډیر ناخوخ الفاظ د ناشکری د شکر الفاظ الله تخوخ دي نو الله رب العزت موږ او تاسو ته ډیر نعمتونه راکړي دي او موږ او تاسو د الله نه غواړو نعمتونه او الله رب العزت چې کوم شي قرآن کې ازمیخت ویلې اولاد دا د الله یو لوی نعمت ته چې چاته الله رب العزت ورکړي چې کم خلک د دې اولاد نعمت نه محروم دي زما محترم هغه څومره منښت دي څومره وظایف او څومره زیارتونه د بیت الله پورې د هغه رسایي او الله ته دعاګانې شي الله مال اولاد راکړي زما محترم د اولاد هم د الله رب العزت یو ډېر لوی نعمت دی قرآن کې الله څه فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه ستاسو مالونه ستاسو اولاد ستاسو د پر ازمیخت دی ازمایش دی ستا بچی نه هر یو ته ولا حرام کې نو د ستا ازمیخت دی ستا بچی بیماران یو د ویله پیسې نه خو ستا ازمیخت دی امتحان دی او چې باغ باندې حالات راشي او تا صبر کې نو دا ستا امتحان دی چې اولاد دی بیماری نو کله مور سره ناس دي کله پلار سره ناس دي بیا چې دا اولاد نشته بیا موږ له پلار سره کړی دي وای کنه وای موږ له مور سره کړی دي موږ له پلار سره کړی دي اعلان کې قران کې الله رب العزت چې کله خپل ځان بیانې نو ورپسې یو آیات کې وبالوالدین احسانا چې ور مور پلار سره بد احسان معاملې کې د بدل نه چې ما سره د په ماشوموالي سره په ورکوټوالي کړي دي نو زه به ورسره نه زه به ورسره د احسان په تور د هغې نه زیات د هغې بدلان کې بدله د مور پلار د حقوقو د هغې د احساناتو بچي نشي ادا کولی نو اولاد د الله رب العزت ډېر لوی نعمت دی چې چاته الله ورکړي خو زما محترمو اولاد څه دپاره غوښتلی شي او بیا هغه به شطر بې مهار پرېږدي نن څومره چې په دې معاشره کې تاسو وینئ ګورئ بګاړ دی نو د اولاد د غلط د تربیت د وجې د تربیت د نشوالي په وجه باندې چې پلار د سترګې روباسي مور د سترګې روباسي رور سره جنګ کوي معاشره کې جنګ کوي او د معاشرې دپاره ناسور جوړېږي د مار او د لړم کردار ادا کوي په معاشره کې نو هغه نور څه وجه نه هغه د تربیت نه محرومه شوي مونږ او تاسو په دې خپله معاشره کې وګورو چې تاسو په دې معاشره کې آس پاس اجي د 2-3 میاشتو کې څومره والدین د خپل پلارانو د خپلو بچو د لاسه قتل شو څومره میندې د خپلو بچو د لاسه قتل شو څومره روریان د روریانو د لاسه قتل شو دا څه وجه ده اجي چې اولاد د الله درکو به تپوس نه کې چې کوم اجره کې ناشته او کوم بیٹک کې ناشته سګي کمه نشو تماشو کې نخته دي او بیا د آیز غونته نن سبا چې کما اجي چې هر معاشره کې دا اور لګیدل دا زیاتیږي
او مونږ وایو چې مړه زمونږ سره څه کار دی نو دا اور ستا کور ته م راځي دا اور ستا حجرې ته م راځي دا اور ستا معاشرې ته م راننوځي زما محترمو زمونږ په دې معاشره کې 2 کسان پوډریانو په دې معاشره کې 2 نو اکا دوکو د هغې غم چونو کو او په خپل ثوابدید باندې پرېښود نن په هره معاشره کې تاسو به وینئ چې په سوونو که کنینو په زرګونو که زرګونو کنې په سوونو کې او بېشماره داسې د آیس نشو والا او بېشماره چرسیان او سګرټ او نسوار خو دا خو نن سبا اړوله څوک عیب نه ګڼي زما محترمو لکه څنګه چې بجلیګر مولانا صاحب دی الله قبر د نور نه ډک کړي هغه ویل چې په کروڑونو پاکستانیانو کې یو 2 کروڑ نه سر نه کټ کړي دا نور د سړي بچی نه جوړېږي دک شان عمده ایسو والا او دا نشي والا نه حکومت د هغې فکر کوي او نه څوک زمونږ جرګې والا نه څوک زمونږ مشران او نه څوک زمونږ MNA او MPA چې د یو 2 نه په چوک کې په رنګ روډ باندې پاډه کې او په عام مجمع په مخې ته سزا ورته ورکړلې شوې وې نن به دا ټول پوډریان او چرسیان دا به داسې نو نو زما محترمو د دې علاج څه دی سیوا د شوټډر نه سیوا د علالولو نه سیوا د ویشتو نه بل علاج نشته لس پیرې یو چرسي یو آیسو والا په هسپتال کې داخل شي او چې روز یافته پس بیا مکشان په عذاب پکې مبتلا او بیا پلار مولی اجي دا صرف پلار دو نه وشتو دا صرف ضرور نه وشتو دا د صرف روح خور نه وشتا د پورا د قیامت پورا د انسانانو نسل کچیو پورا انسانان د څومره اولاد د تبا څومره الله پاک په دنه سلسله هغه ټول ختم کړ نو دا زموږ تاسو په علاقې کې دا وبا شته او دا مارزو کو چې د غلط د تربیت د وجه یا د تربیت د نشوالي په وجه باندې چې ما ته پته نشي زماز مې په کوم اجره کې کېني اوس په کارخانو کې مې یو پوډر نه تپوسو کې مې چا په پوډر راوړ وی والله چاره له سرګټ راکو پای کې بس آیس نو مې بیا دې سم شروع کړ بس بیا عادت شو نو مې په یو سرګټ باندې عادت شو مې بچی نشتا او بچی مشتا او غریب ادا سي ډیر تاسو ویني ګور په هر علاقه کې په هر صوبه کې په هر ضلع کې دا اور لګېدلې زما محترمو مونږ او تاسو خپل اولاد تربیت خو تربیت وکړو ماحول هغه ته دوستانه ماحول خپل اولاد سره به دوستانه ماحول ساتي او کته وی چې ما سره بچی سره خوراک کول مال شرم راځي ته به بچو سره خوراک کوم زما بیبي سره خوراک کوم ستا پیغمبر بیبي سره خوراک کړي ستا پیغمبر خپل لور ته پاسېدلې دی فاطمه ته هغې سره خوراک کړی دی هغې سره په غم کې شریک شوی دی په خوشحالۍ کې شریک شوی دی خپل نسو سره خپل نسی په اوږه باندې ګرځولی دي نو چې ستا پیغمبر له شرم نه ورځي او تا له شرم ځي ته د کومې درجې مسلمان او ته د کومې درجې پښتون د پښتو او د اسلام بعض ځایونو کې ټکراو ډېر راځي مړه وي پښتو خلک به څه وایي چې ښځې سره ناست دی هلکه ستا پیغمبر ورسره منډه وایي عایشې سره او ته ورسره روټۍ ته نه کښېنې ما له شرم راځي دا دین تا کوم ځای زده کړی دی دا دین د لاهور نه راغلی دی که دا د امریکې نه راغلی دی او که دا دین د مدینې نه راغلی دی او که دا د مکې نه راغلی دی زما محترمو دین هغه چیز دی چې پیغمبر علیه السلام صحابو ته ښولی د مدینې نه الله پاک دین خور کړی دی نو که ته د خپل طبیعت باندې وایې چې نه یاره ماله شرم راځي نو هغه بیا ته په خپل مزاج باندې چلېږي پیغمبر علیه السلام عایشې رضی الله تعالی مبوس کړي او پیغمبر علیه السلام عایشې ته فرمیل عایشه تا په کوم ځای خوله کېښوه یا رسول الله په دې پیغمبر علیه السلام پک ته ځای باندې خپلې شونډې مبارکې کېښودې او هغلته نه مبوس کړي زمونږ پیغمبر خو موږ ته دا ښولي زمونږ پیغمبر د اولاد تربیت باره کې ماشوم سره په روټۍ ناست دی بچي په ښي لاس باندې روټۍ خوري دا د اولاد تربیت دی سلام کوه بچي مشر سړي ته کشر ته سلام کوه د سلام عادت جوړ کا کور ته چې رانوي سلام اچو چې وځي سلام کوه چې راځي سلام کوه مشر سره دواړه لاس ملاول زمونږ د سکولونو د کالجونو سره دا یو لاس ملاول حاجی دا یو لاس ملاول خدا سنت نه دي زما د پیغمبر لاس ملاول مصافحه دواړه لاسونه ملاول دا سنت د پلار په مخ کې خبرو چې تا واسره خبري ولا تقل لهما اف الله وی پلار ته اف مکوا داغه په مخ کې تیز خبره او سترګې راوستل غوسه کول خپل رايه غالب کول دا ډېره لري خبره اف پم نه کې د پلار په مخ کې خبرې کول دا د پلار د اولاد تربیت دی سلام کوه بچي مشر سړي ته کشر ته سلام کوه
دا ټول خبرې اولاد ته خول نو بیا به معاشره کې چرسیان نه پیدا کی، بیا معاشره کې آیس پاوډر والا نه پیدا کی، ستا پولیس والا چې لږ د کارخانو نه دی خو راشي تا سره یې نیسي او چې کوم ځای دوکانونه هلته کې نه ورځي ولې تا سره طاقت نشته، تا سره وردي نشته، تا سره حاجي ورنټ نشته. نو د پردو بچو څوک غمونه نه کوي، د خپل بچي به په خپله فکر کې او هغه سره به دوستانه ماحول جوړېږي نه بیا به د غلطو خلکو سره ملګری شي، د غلطو خلکو لاس ته به بیا ورشي، بیا به تم جاړې او بیا به خیرې ورته کې چې یا الله چې بس دا یو زوی مې دی که دوی چې دا یې راکړی یا الله دې نه خو مې هغه لوریانې ښه وي داسې بیا خیره کې خلک وي. زما محترم مونږ تاسو ته الله پاک چې اولاد را کړی د الله نعمت دی، معاشرې ته ښایسته خلک ورکوي، ضروري چې ته عالم دې جوړ کړي، مفتي دې جوړ ښایسته کس ورکا، نیک سړی ورکا. ډاکټر جوړول ضروري نه ده، نیک جوړول ضروري دی. په خبره پوهېږئ؟ انجینیر جوړول ضروري نه دی، په معاشره کې نیک انسان جوړول دا ضروري دی. ضروري نه چې هغه تعالی ډېرې پیسې ګټي، یو قسمت یو انسان قسمت کې بني حاجي خلک بار ملکونو ته لاړ چل تم خولې پورې ریمږي او یو کس ته الله پاک په خپل کلي وطن کې بے شمار روزي ورکوي، دا د الله د طرفه دی. خو نیک جوړېدل دا د هر والدینو ذمہداري ده چې خپل اولاد ته نیک ماحول ورکړي او د خپل اولاد ښه تربیت وکړي. نو الله رب العزت دې موږ تاسو توفیق راکړي د خپل اولاد سره دوستانه ماحول جوړ کړو، هغوی سره ګپ او دې کې څه فایدې دي، دې کې ډېرې فایدې دي. دې کې به تا ته بچې د خپل رایا د خپل خواهش د نکاح باره کې تا سره به یو مشوره کولی شي، تا ته به یو رایه ظاهرولی شي. نن سبا نه به چې کوم ځای کې پلار وي هلته کې به واده کې زوی وایي زه دلته نه کوم حاجي، بیا د پلار د وجې هغه بیا غریب چې هر څه وکړو که هی وکړو هم ځان تباه کوي ځکه چې د ده خوښه نه ده، خو د مشرانو په وجه باندې یا د مور د پلار په وجه باندې چې بچې د رشتهدارۍ خبره بیا وروسته د هغه زنانه هم ژوند خراب وي او د هلک هم ژوند خراب وي. نو که یو زوی یو ځای کې د دغه اظهار وکړي د نکاح واده نو داسې بې ادبي نه ده. په خبره پوهېږئ که نه؟ بعضې خلک څه وایي اولاد چرسیان پوډریان وي مړه ده چې واده ولو کو که خیر یې ښه به شي. نو اول خو یو کور دې ځان نه تباه وي بیا ځان سره ښځه هم تباه کړي. هلکه د واده نه مخکې وله علاج وکړه، د واده نه مخکې ورته ښه ماحول ورکړه، د واده نه مخکې وله ښه تربیت وکړه. ولې پې د خلکو کور رانې یو جینۍ به پلار مور رونو خویندو هغه به په ډېر په ښه تربیت کې په ښه ځای کې به یې لویه کړي او په ښه تربیت سره به یې لویه کړي او چې په یو پوډري باندې ووړي نو بیا څه حل؟ روزانه مار پیټ وي که نه وي؟ روزانه جګړې وي که نه وي؟ روزانه ګیلې وي که نه وي؟ نو دې د وجې د دې خبرې خیال ساتل چې یاره دا خبره چې واده سره به ټیک شي، واده چې داسې یو مشین نه دی چې بس پکې انسان واچي او دې به هغه طرف ته شریف وځي چې 20 کاله تا دته ماحول نه دی ورکړی نو دا سوچ مه کوه چې واده سره به دې ټیک شي. دا هغه زنانه ژوند پې تباه کېږي. بیا که اولاد یې وشي بیا هغه تاسو وګورئ دا څومره پوډریان په دې کارخانو کې په دې کلي وطن کې بچي پلاران یې خو لکه د یتیمانانو په شان ته ژوند تېروي. پلار یې خو داسې ژوند تېروي چې لکه د ملنګانو د فقیرانو نه د جامې تپوس والا نه د رزق د انتظام څوک نه د مکان نه د نورو ضرورتونو. زما محترم هغه اولاد به هم بیا د قیامت په ورځ دا پلار د ګروان نه رانیسي او دا هلک به بیا خپل پلار د ګروان نه رانیسي چې تا زما تربیت نه وکړه. چې یو عاقل بالغ وي مونږ وایو مړه بس عاقل دی بالغ دی اوس خو واده مو کو چې په کومه ځي بس ځي به ټیک خبره ده چې عقل بل الله ورکړو لوی شو او په وادم شو خو د شروع نه زمونږ او ستاسو ذمہواري ده د بچپن نه هغه ته ښه لار ښول هغه ته ښه ماحول ورکړو بیا معاشره کې ښه خلک پیدا کېږي. نن څومره چې جنگ جګړې دي څومره ګیلې دي څومره شکوې او شکایتونه دي دا د غلط تربیت د وجې دا د بې صبرۍ په وجه باندې دي دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د ژوند نه د لرېوالي په وجه باندې دي. دا نه چې څه اسباب نشته مال حال 2 ټیمه روټۍ الله پاک هر چاته ورکوي. دا یو اهمه خبره ځان سره نوټ کړو چې خپل اولاد فکر کوو د هغې یاران دوستان هم ګورو چې دې چا سره کیني که نیکانو خلق ځکه حدیث کې راځي المرء علی دین خلیله چې انسان د خپل دوست په دین باندې دی. دا حدیث
انسان د خپل دوست په دین باندې نو تو وګوره چې تا ځان له دوست څوک نیولې چې سستا دوست کې هغه وتم نو الله رب العزت موږ تاسو توفیق راکړي د خپل اولاد فکر کو ځکه وایي چې کله تعالی الله اولاد درکې هغه اول حق سره چې هغه وخستنو مې چې معنی والے وي هم معنی قسطه معنی وي دا سينوم دې پکې خو چې نه هاذا او نه هذه دي اجي نه مذکر دی او نه مؤنث دی یا بعضی الکانو باندې جنکونه مونږ کې دي خلک معنی ورته پته نه نو اول حق د معصوم دا چې هغه باندې بخستنو وي یعنی خسته معنی والا دغه چې د معنی په ذات کې اثر وي په شخصیت باندې د نوم اثر وي او بیا د هغه سنت تنظیم د هغه د حقیقي تنظیم د هغه سرخیل او هغه تلل څو چاندې سره هغه صدقه کول او بیا په اخره کې د هغه په تربيت باندې مال ګوره موږ قسم لګو کنه موږ مړه په جوړه جامې پټ ساته نو په جوړه جامې پټ ساته او په تربيت باندې سم ساته زموږ تاسو څومره پیسې په خپل اولاد لګي کنه لګي موږ تاسو په تعلیم باندې د اولاد پیسې ډیره کم لګو خی سکول کې خپل اولاد باندې سبق ویل چا چې الله وسور هم مدرسه کې اولاد باندې سبق ویل چا چې الله وسور په تربيت باندې موږ پیسې نه لګو په تعلیم باندې زموږ ډیره کم پیسې خرج کیږي نو دا ټول د معصوم حقوق دي الله رب العزت موږ تاسو توفیق راکړي د خپل اولاد ښه تربيت وکړو ناغه به زموږ د لپاره بیا د تربيت سي دا موږ د بډاوالي کې څه کوي دا موږ ته بیا واپس کوي که موږ ولا عزت ورکو خپل حدیث کې راځي اکرموا اولادکم د خپل اولاد اکرام کوئ اے بی وقوفا دی خراشه اجي روم دي پکور کې ورته عجیب الفاظ غلط الفاظ لیونیا کمقله بی وقوفا وهل ټکول نو دا خدای اولاد اکرام نه دی اکرموا اولادکم د خپل اولاد خستنوم سره یاد او د خپل اولاد له عزت ورکول نو چې دا عزت اغله ورکه او په آداب او طریقې سره پوي نو دا چې کله ته بوډا شې نو دا به بیا ته واپس د عزت درکې او کته هغه ته عزت نه ورکړي د تربيت په اعتبار سره د خرج په اعتبار سره او نور داسې چې داغه څه حقوق دي نو بیا ته په بوډاوالي کې تاسو تماته مګه بیا د خېګړې چې دی ماته بیا خېګړه راکې دا خو یو ونه ده چې تاوله ګولا بیا به د دې سوري لاندې کې دې میوه بخوري خو چې بخو ورته واچې کنه او کټایي او کې په وخت باندې او داغه دغه کې د باد باران نه وساتي نو بیا په بوډاوالي کې څومره پلاران دي یقینو چې تاسو ته پته وي یا بني د بچو د لاسه په رونو کې غارونه بلډ پریشر شوګر ټینشن اجي دا څه دا غټول د اولاد هغه ترخی خبرې چې موږ اوس برداشت کولې نو الله موږ تاسو توفیق راکړي د خپل اولاد تربیت الله دې عمل توفیق راکړي اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره وصلى الله على النبي الكريم برحمته